ځان یې اټکول غواړي. پارټنرشپ والا سره زما 2 کروڑ 60 लाख روپۍ کېږي، امرا نه خوري، دوانه میلیو دي، زما 2 کروڑ 95 लाख روپۍ کېږي. دې معنی دا پیسې خوري. په دغه بابت باندې چې کوم دي پولیس سره میلو شو، پولیس سره زموږ میټینګ هم وشو. جرګې والا وایي چې سټامپ لیکو، سټامپ یې رانه ساین کړه جرګې والا ساین وکړل، په تاڼه کې پروت دي د پولیس. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شرپو یم، څنګ کې مې ناست دی فضلامین پښتونیار. فضلامین پښتونیار زموږ په 400 کې سیاسي خلو ځلو کې او په سوشل ورک کې او د دې علاقې په خدماتو کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري. ډېر خلک په پېښور یا په بل ځای باندې نه پېژني، خو دلته کې چې زموږ کومه پېژنګلو ده، نو چې کله هم سیلاب راغلی، سخت راغلی ده، یا په قربانو کې چې کوم دی، نو د هر ځای نه چې خپل تعلق استعمال کړي 400 له استعمال کړي. دا صرف هغه خلکو دپاره وایم چې 400 کې دا روک سړی نه دی، دا د 400 کې چې په کله الیکشن ته ولاړ دی نو خلکو په اعتماد کړي دی او کامیابي یې ترلاسه کړې ده. بل دلته کې د هرې سیاسي ډلې سره یو خپل تعلق دی، یو خپل تړون دی ورسره، او موږ یې چې پېژنو نو موږ یې په زیات خدماتو په وجه باندې پېژنو. خو ګرانو کتونکو دې سره سره د دویم تصویر چې کوم دی هغه تعلیمي ماهرینو کې راځي، او ډېر پخوانه چې کوم دی نو یو تعلیمي اداره په پېښور کې چلی او په پېښور شان ځای کې تعلیمي اداره چلول یا کالج چلول چې کوم دی نو دا ډېره مشکله ده. خو دوی هلته کې خپله سرمایه کاري کړې ده او خپل دلته کې چې څه اړي موړي وه هغه یې هلته کې وړلې ده. اوس په دې حالاتو کې یو سړی راځي، د سره اګریمنټ کوي، د سره لیز کوي او دی بیا بلیک میل کوي او بیا پکې پولیس چې کوم کردار ادا کوي د ټون. نو زه د ټون پولیس ته دا وایم چې دا فضلامین خو د شرافت خبرې کوي یا تا سره په شرافت باندې راځي، نو خو چېرته په تیزۍ کې راشي نو علاقه هم ورسره ولاړه ده. او زه دلته کې صحافي یا د سوشل ورک نه، تر دې چې بیا به یې د کور مخې ته م ودرېږم، د تاڼۍ مخې ته هم دې ودرېږم او برملا به چې کوم دی نو غورې زه ستا د دندې خلکو ته خندا یاد ساته، دا خاطر د جمع وساته چې 3 خط یو د سړي نه دی د 10 لک روپو ډیمانډ هم کې او ورسره چې کوم دی نو کار هم ورله بیا نه کې، او هلته کې چې کوم دی نو شونډې چې کوم دی نو هغې ته ته بیا په ځان نه پوهېږي. نو داسې سړي ساک ته نقصان رسول چې کوم دی ولې دا ډېره عجیبه خبره ده. ډېرې خبرې زه پټې ساتم او بیا به زه هغه خبرې هغه انداسې کوم. موږ هم د دې هر څه نه خبر یو. فضلامین صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو دلته کې راغلي او یقینا ستاسو تکلیف چې مو ولیدل ما ته ډېره اندېښنه وشوه چې یاره یو سړی داسې روزګار کوي او هغې کې چې کوم دی نو بیا کوي. مختصرا کې به کوو چې دې سړي سره تاسو لیز کړو دې خلکو سره که نو دې لیز کې څه لانجه بیا راغله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملب خان ورور ډېره مننه، شکریه چې تاسو زموږ د ایشو چتوی په خپل پلیټفارم باندې زموږ چونکې دغلته په ټون کې زه یو اداره کې ایجوکیشن اداره ده 2003 کې چې کوم دی زه ایجوکیشن سره ریلیټډ یم او 2003 نه والا انور اوسه پورې الحمدلله زه ایډمنسټریټر یو وخت باندې یم. مونږ سره خوا کې یو بنګله وه چې هغه عتیق سمداني د پلار نوم یې دی غلام سمداني پیرپی ظاهر اوسېدونکي دي، په ټون کې اوسېږي او د هغوی مور د سوریه سمداني. هغې ما ته منت زاری کول چې زمونږ دا ځای والا پارین باندې ما ورته وویل چې دی به کرایه هم ډېرې او دا خو ویران پروت دی، دشت به یابان دي، صرف 5 کمرې دي پکې، هاسټل لیواله سکول لیواله. خو هغه ځای په ما په زور راپایې کړ. 2 میاشتې ورته مسلسل د عتیق سمداني د یو ایس نه کال جوړ کړل، دی په یو ایس کې هغې کې ما انویسټمنټ وکړو چالو. هغه اګریمنټ زمونږ چې کوم دی سټارټ و 4 کاله 5 کاله 6 کاله 7 کالو شو. خو دې دوران کې ما سره یو کال به مخکې یو ملګری ناصر نومی دی، د پلار نوم عبدالکریم دی، د بن اوسېدونکی دی. د سیډ سکول سیسټم چې کوم دی هغه وایي چې دا به دې ځای کې مونږ پراپر کنټینیو کړو په شراکتدارۍ باندې او سیسټم به مونږ مخکې چلو. مونږ وایي ټیک شو انویسټمنټ خو زمونږ دی. په هغې کې چې زما دته د دې څه د رشتې مسله راله، کار ایلیګلو ما ونه کړی شو د دې عتیق سمداني د فیملي یو 2 د رشتو سوي شو، خو هغه ایلیګل کارونه ما نه کړی شو. اول د یې ناصر وکړو چې ناصر ولې وکړو چې هغه ورسره پکې ان شو. دوی خپلو کې سلا وکړه. د عتیق سمداني یو خور ده روبي هم د دې ایجوکیشن سره آی تھنک بیکن هاوس کې د یو خوارزه د فریال هم بیکن هاوس کې د هغې هم د رشتې دپاره ما ته ډېر مینتون چې دا رشته ولې وکړو. عمر یې تقریبا 40-50 سال دی، خو یعنې کار ما نه کېده، کار ونه دی دغه کنټینیو وکړو د ناصر. دوی یې هم خپلو کې سلا وکړه چې راشه دا فضل چې کوم دی فضلامین دی خو مونږ نه الریډي پیسې ګټي دی ځای کې. ناصر وویل نو دې د مالک مکان سره ډایرکټ شو.
مالک مکان ما ته وایي چې مونږ کنټریکټ د سره کوو. ما وایي چې ګوره زما پکې 2 کاله لیز پاتې دی، چې 2 کاله لیز زما ختم شي پوره نور زما به 9 کاله پوره شي، 9 کاله لیز دی 5 سال 4 سال تاسو ورته خپل ځای ولی شي. هغې خو د 2 کاله په ځان نه زغمل چې دا نه پیسې به دی ګټي ایجوکیشن نمونه به حل کړي، دا به څنګه شي؟ مونږ سره لیز شته، ډیډ را سره شته، ثبوت را سره شته په سټامونو باندې چې کوم سټام زما تیک سمداني سره دی او کوم پارتنرشپ سټام زما بیا ناصر کریم سره دی. دې کې چې دوی एकदम چې کوم دی په ما پسې د عدالت نه چټۍ راولېږله، عدالت نه چې چټۍ راولېږله ما د هغې باندې سټۍ واخیسته. دوی एकदम راغلل او جرګې جوړه کړه. فاروق الیاس فاروقي د مسلم کامپلیکس چې کوم دغه دی پرنسپل دی د دې ګورنمنټ کالج او پروفیسر دی، ورسره د شیر علي دی د سیټس کالج پرنسپل دی، ورسره نور یو 2-3 مشران چې یاره مونږ بس ستا هر څه منو، ستا خرچې پیسې، ځکه چې دا خو ویران ځای تاله درکړو تا آباد کړه. 2 کاله شارټ پروت و، بیا د ټول کورونه 15 کمرې وي، شپږ زیاتې نه، په هغې کې چې کوم دی یو سیټ اپ روان ول، په هغې ما 30-35 لک روپۍ ولګول. اتیک سمداني ما له 30-35 لک روپۍ نه راکول غواړي او پارتنرشپ والا سره زما پارتنرشپ والا سره زما 2 کروڑ 60 لک روپۍ کېږي، امرا نه خوري، دوانه میلو دي زما 2 کروڑ 95 لک روپۍ کېږي. دی مانه دا پیسې خوري. په دغه بابت باندې چې کوم دی پولیس سره میلو شو، پولیس سره زموږ میټینګ هم وشو. جرګې والا وایي چې سټامپ لیکو، سټامپ یې رانه ساین کړه جرګې والا ساین وکړل، په تانه کې پروت دی د پولیس، ټول پولیس په تانه کې پروت دی. ایس پي صاحبه چې کوم ده هغې سره زما ملاقات وشو. ملاقات نه پس زه رالم، چې زه رالم زه ولاړ یم، ما ماښام تانې نه رالم، ما تانې والا نه نیسي، د دغه نه رالم د کالج مخې ته ولاړ یم، ما نه نیسي او راځي او زما ځای روانوي. زه چې هغه ځای نه لاړم کیفیته راځي او زما هغه ځای روانوي او پولیس تیک سمداني ته حواله کوي. او شي چې دا نه عدالتي نه د عدالت څه نه یو شي بل جرګه پکې پرته ده، سټیم پکې پرته ده. تاسو چې کله جرګې سټام ما سره 15 بجې ډسکس کړ، نو تاسو 6 بجې بیا راځئ ځای روانوي پولیس والا وایي چې دا مونږ ته د آی جي صاحب د طرف نه بره نه اطلاع ده چې دا اوکې. زموږ آی جي صاحب خو دا نه غلط سړی نه دی او الحمدلله پښتونخوا یو پښتون دغه سره. نو زما مطالبه ده د آی جي صاحب نه، چیف جسټس صاحب نه، آرمي چیف نه، زمونږ د نگران وزیر اعلی صاحب نه، د پرایم منسټر نه، چې د اتیک سمداني غوندې، توفیق سمداني غوندې، رفیق سمداني غوندې یو 2 نمبر خلک چې هغې یو ایس کې اوسېږي، مثال په طور یو ایس د تلې په کومې 2 نمبر یې دي، دا هم تپوس کول غواړي. دغه دوی نور هېڅ تجهیزات څه اړې وړې نشته، دغه یو کور دی. د دوی د ویزې روکو شي، دوی تر هغې پورې یو ایس ته نه پرېښودل کېږي، د ملک نه بهر دی نه پرېښودل کېږي، پاکستان نه بهر دی. ناصر ورسره یو فرزند هم دی د برین یونیورسټۍ یو، د ناصر ډېر دستراز دی، دا ټول لانجه فرزند نه جوړه شوې ده. اتیک سمداني دی تر هغې پورې د هغه فیملي یو ایس ته الاو کوي نه، چې ایویلویشن ته هم ریکویسټ کوو، اف آی ای ته هم ریکویسټ کوو چې تر څو زما د دې پیسو زما د دې مسلې حل نه راوړي، چې بهی تاسو به دا ځای کنټینیو مونږ سره 2 کاله لیز دی، زما پکې لیز هم دی 2 کاله، زما چې کوم دی په د روغستان تاسو ما نه ساین کړي چې مونږ دله روغ هم کوو، د عدالت سټیم چې کوم دی زما سایلنټ کړه چې یو خیر دی، او تاسو دا نو زورورتیا کوئ او بیا پولیس ډپارټمنټ وایي چې مونږ ته د بر آی جي صاحب د طرف نه دا اطلاع ده چې تاسو دته دا ځای حواله کړئ. نو اتیک سمداني څونه زورور دی، د آرمي چیف ته اپروچ کړی دی، د زمونږ د نگران وزیر اعلی صاحب ته اپروچ کړی دی، د چې کوم دی آی جي صاحب ته اپروچ کړی دی. او دا په کوم لیول شوی دی چې د یو معزز شهري خپل د لکونو کروڑونو روپو بزنس د هغه نه الي او د یو 2 ګنکپانو په لاس کې ږدي چې زما پارټنر او مالک مکان یو شوی دی او هغې د هینډ اوور کوي. صحیح زبردست خبرې مو کړلې او دې خبرو نه دا واضحه شوه چې دا د پیسو په زور باندې، چونکې دا به عدالت ته ځي، عدالت کې کیس روان دی، سټی د هغه بیا دخل ورکړي، د هغې دپاره بیا یو پلاټون جوړېږي او د هغې نه پس به بیا دخل اخیستل کېږي. داسې شعر ناپرسان خو نه دي، د قانون پامالي کېږي او د قانون واکداران چې کوم دی د دې پامالي کوي. ایس ایچ او دی کې چې کوم دی نو پوره ملوث دی او ایس ایچ او باقاعده ابراهیم ایس ایچ او پکې ملوث دی. هغه وویل چې وایي ما ته برنې اطلاع شوې ده، پکې سعید چې کوم دی اختر سعید د 14 سال نه په ټون کې تاویږي راتاویږي. تاسو ګورئ ایس ایچ او او ایډیشنل ایس ایچ او ورسره ستاسو چې افتخار هم پیسې هم پکې اخیستې دي ایډوانس. دا مې ورته ویلي دي، دا مې ورته ویلي چې بهی ما نه ستاسو کس پیسې مې ایډوانس واخیستې، نورو پیسو مطالبه هم رانه کړې ده،
خو د خپل عزت بچکول دپاره مونږ لږې ډېرې پیسې به ورکړو خو مونږ تاسو له 70 لکه 60 لکه روپۍ خو نشو درکولی چې ستاسو دا مطلب دی چې ته دا 3 کروڑ روپۍ خپل بچکی نو ته به 60 لکه بچکی 2 کروڑ په 60 لاکھ ته باندې شو 35 لاکھ ته باندې شو لیز لاړ کاروبار دغه دی تاسو خرچه واغېسته سم وکړل او د چا په وینا تاسو دا ځای مطلب هغې ته هینډ اوور کړو یا هینډ اوور کوئ که نه نو دغه ځای به تر هغې پورې انشاءالله بند وي دا د سیر سکول چې څونه ماشومان دي تصادم ته بوځي ماشومانو ته بوځي بالکل د سیر سکول چې څونه ماشومان دي هغې به انشاءالله سکول ته نه راځي هغې ته موږ یو میسج پرېږدم دی پیرنټس ته هم پرېښی دی چې نه به راځي دا څونه زموږ چې سیر سکول زه خو د پارټنر زم د هغې هغې چې ماشومان سبق وایي که نه هغې به تر هغې پورې سکول ته نه راځي تر څو چې موږ دا مسله حل کړې نه اتیک سمداني د هغه فیملي به تر هغې پورې بار ملک ته نه ځي FIA چې کوم سیول ایویشن اتارټي ده چې یاره د هغې به موږ پکچرز هم انشاءالله د روز به کې شیر کړو په اخبارونو کې چې یاره دا کسان به بار تر هغې پورې نه ځي تر څو چې دا مسله ده کوي دا پیسې زما خلاف کوي د سره په پارټنرشپ دغه ځای نه لګوي او 2 نمبرۍ کې به داسې ډېر پښتانه داسې ډېر معصوم خلک په چې کوم دی د ایجوکیشن سره ریلیټډ نور او دغه شان ګنکپانو باندې به وړي او د 100 روپو د لالچ دپاره به چې کوم دی هغوی د خلکو خونې روانوي او هغې به ډسټرب کوي او په پولیس باندې به یې ډسټرب کوي او ګرانو کتونکو د یو SHO په وجه باندې خو دا ماشوم یو ورځ هم سکول ته رانشي نو دی ګناهګار دغه SHO دی مسله کې دومره څه نشته دی سټام دی لیکل دی ثبوت دی دا 2 کروڑ په 60 لاکھ د دې ثبوت دی 35 لاکھ یو ویرانه باده کړې ده لیز شوی دی باقاعده 4 کالو په هغې کې 2.5 کالو شو 2 کاله پاتې دي هغې باوجود چې دا زور زبردستي او ظلم کېږي یقینا دا زیاتې دي خو پاکستان دی پښتونخوا ده پاکستان دی آیا دا او د IG صاحب نوم استعمالیږي چې IG صاحب وایي چې دا وکړي ګوره جي دا په زلمین دی وخت دا خبرې کوي خو دې قانوني خبرې کوي او قانون په لاسو کې غستل نه غواړي دا خلکو ته موږ دا وایو چې دې دا عوامي نشته